بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام با خبره پښتونخوا سره زستاسو قربا شهاب الدین هلال لرو چې روغ جوړ او خوشاله وي. پروګرام با خبره پښتونخوا تاسو د سونو اف ام 89.4 او سونو اف ام 96 نه نیغ پنیغه اوري او د فیسبوک په پیج باندې دا ټیم دا پروګرام تاسو نیغ پنیغه ګورئ. هم د فیسبوک پیج ته ولاړ شئ، الته کې وا سونو پښتونخوا کلیک کړئ، دا پروګرام په زموږ تاسو نیغ پنیغه ګورئ. په باخبره پښتونخوا کې مونږه ستاسو سره خبرې کوو په تازه ترین صورتحال باندې، د صوبې په حالاتو باندې، د امنیت، معیشت، د صوبې د تعلیم، د صحت، د کلتور، په بیلابیله موضوعاتو باندې مونږ ستاسو سره خبرې اترې کوو. خو اکثر زمونږ په پروګرامونو کې دا یوه ګیله زمونږ د ګرانو اوریدونکو ناراضي چې خدای مکه کچري مونږ د حکومت خلاف چرته لګیایو او هغه د هغې خلاف خبرې کوي یا د هغې خلاف پروګرامونه کوو. نو داسې نه ده، مونږ چې هر یو پروګرام کوو او په هغې کې د حکومت په کارکردګۍ خبره کېږي، نو مونږ د حکومتي کس سره خامخا رابطه کړي چې زموږ په دې پروګرام کې راشي او هغه خپله خبره وکړي. خو د مصروفیاتو په وجه باندې چې هغې را نشي، نو په دغه کې بیا زمونږ څه قصور نه. هم د دغه ګیلې ختمولو دپاره نن مونږ کوشش کړی دی او کوشش کې کامیاب شوي هم یو، ځکه چې د دې حکومت تقریبا دغه د یو کال پوره کېدو واله دی. یو کال پس د دې حکومت منیسټر مونږ له ټایم راکو او د هغه په راوستو کې دلته کامیاب شو. نو زمونږ سره په سټوډیو کې موجود دی د اعلی تعلیم اعلی وزیر صوبایي وزیر مینا خان افریدي صاحب. مینا خان صاحب تاسو ته پروګرام کې پر راتګ هرکلی وایم، په خیر رالی او ډېره مننه چې 11 میاشتې پس خو راله ټایم راکړو. منم چې مصروفیات ډېر زیات دي، خو بهرحال بیا مشکور یم چې ټایم ترې راته راکړو. او نن به مینا خان صاحب مونږ ستاسو په محکمې په حق باندې خبرې اترې کوو چې په اعلی تعلیم کې څومره بهتري راوړلی شوه، څومره په هغې کې کار وکړلی شو او د اعلی تعلیم کې پرمختګ څومره وکړلی شو. ځکه چې مونږ ګورو نو صرف ستاسو د حکومت به نه ویم، بلکې په دې صوبه کې خو ستاسو د پارټۍ دا دریم حکومت دی، خو زموږ په صوبه کې د اعلی تعلیم حالات چې کوم دی نو څه ډېر ښه نه دی. د هغې وجه دا ده چې زموږ د یونیورسټو حالات ته که مونږ وګورو، یو طرف ته مالی حالت د هغې، بل طرف ته انتظامی او بل طرف ته تعلیمي حالت د یونیورسټو که هغه ته مونږ وګورو، نو که یو طرف ته هغې ته تنخواګانې نه میلاویږي، بل طرف ته د تعلیم، تربیت، د ریسرچ هلته څه پوزیشن دی. ورسره چې کوم دی نو زموږ د خیبر پښتونخوا د یونیورسټیانو وایس چانسلران نه وو. ستاسو حکومت کې تاسو چې کوم دی نو ډېر زیات په قانون کې هم تبدیلیانې وکړلې. نو څه تبدیلي څه روانه ده وشو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره شکریہ شهاب صاحب. یقینا زمونږ ملګرتیا او د تعلق ډیر ټایم کیږي او په ګورنمنت کې هم ډیر ایشوز، ډیر مسایل او تاسو یو افیس هم ماشاءالله په داسې ځای کې اخ کړی دی چې خلک ډیر زیات راتګ ته خوشحالي، خو یریدل خو خیر نه دی. خو بیا هم اني هاو د اعلی تعلیم حواله سره زه دا خبره وکم چې یقینا ایشوز ډیر زیات دي، مسلې هم ډیر زیات دي او چیلنجونه هم ډیر زیات دي. خو الحمدلله وروسته یو کال کې چې په کومه طریقه باندې مونږه په دې کې مهنت کړی دی په دریوانو طرفونو کې، تاسو د یونیورسټیانو خبره وکړه، ځکه د ټول اعلی تعلیم حواله سره خبرو کوم نو هغه ډېر زیات ټایم واخلي. جی جی زما خیال د پروګرام به بیا هغه شنو که تاسو کوم سوال راځي د هغې مطابق به بیا جواب ورکوو. خو زه د تاسو چې کوم درې طرفونو ته اشاره وکړه به دې به زه لږه خبره وکړم. جی جی یو د وایس چانسلرانو خبره ده. نو د وایس چانسلرانو یو پروسس سٹارټ شوی و په تیر ریګولر حکومت کې او هغه پروسس کې بیا چې کله انټرم گورنمنت رالو، هغه چې کوم سرچ کمیټي کم چې چا چې اپلای کړي د هغې پوزیشن دپاره د هغې نه 3 کسان شارټ لیست کوي. بالکل 3 میټینګونه هغو راوغوښتو او هغه به کم د پی ډي ایم حکومت چې و انټرم حکومت زه ورته نه ویم، نو په هغې کې به پریشر رالو، په هغې باندې به هغه میټینګونه کینسل کړو. د هغې په بنیاد باندې بیا هغو ریزاین کو او بیا انټرم حکومت چې کم دی، کم چې د هغو اختیار نه دی، یو کمیټي جوړه کړه او بیا یې د هغې نه پروسس وچلو. بار کیف چې کله بیا ریګولر د عوامو حکومت رالو دوباره
هغه کابینټ ډیسیژن وکړو چې نه دا به دوباره مونږه اډورټایز کوو بیا به کېږي او بیا په 25 جولای باندې دا غي اډورټایزمنت شوه هم دی خو انفارچونیټلی هغه بیا کیس کورټ ته لاړو او په کورټ کې دی نو زمونږ نه دی پاتې ان شاء الله چې د کورټ نه څنګه ډیسایډ شي مونږ هغه نه بعد په یو میاشتې چې کوم دی ان شاء الله تعالی ټول پروسس وکړو خو یو خبر دلته ډیره ضروری ده زمونږ کوم اکټ چې دی په اکټ کې یو سیز ډیر واضحه او په واشګافو الفاظو کې لیکل شوی دی چې د وایس چانسلر په غیر موجودګۍ کې د پرو وایس چانسلر سره ټول اختیارات دي ټول اختیار نو په دې وخت کې زمونږ پرو وایس چانسلران موجود دي او زه چې نیکسټ کومې خبرې تاسو ته کوم او دا کوم سټیپس اخیستي دي دا مونږه د پرو وایس چانسلرانو په موجودګۍ کې اخیستي دي تاسو دا پوره دي ټول بالکل پوره دي چې په اکټ کې څنګه دي کوم ځای کې پرو وایس چانسلر راتلی شي کوم ځای کې ایډیشنل چارج ملاويږي هغه شانتي ټول پوره دي په ټولو ځایونو کې موجود دي اوس تاسو هغه خبره وکړه د مالی مسایلو واقعي مالی مسایل شته او د هغې وجوهات دي زمونږ مالی مسایل زیاده تر په هغې یونیورسټیانو کې دي کومې چې زړې یونیورسټیانې دي لکه پیښور یونیورسټي شوه اګریکلچر یونیورسټي شوه اسلامیا کالج شو یو ای ټي شوه ګومل یونیورسټي شوه په دې کې زمونږ ډېرې مسلې دي او په دې کې زمونږ د اولني حکومت نه پهله تاسو ته پته ده زړې یونیورسټي دي په دې کې دومره برتیانې شوي دي اوور امپلایمنٹ شوی وو چې پای کې مونږ چې کوم کانټریکټ ملازمین یو یونیورسټي نه مونږ لا 1500 ریموف کول ضرورت راغی او نوې خو مونږ ځکه نه دی اخیستی چې لکه هغه سسټین کوي نه وروسته په دې یو یونیورسټي کې د وروسته 15 کالونه مونږ په کلاس 4 کې برتیانې نه دي کړې لکه تاسو دا غي نه علاوه ایچ ای سی هایر ایجوکیشن کمیشن کوم چې د وفاقي حکومت منډیټ دی اداره ده هغه د 2018 نه دی خو یو روپے اضافه نه دا کړی په خپل فند کې او 18 ترمیم نه پس تاسو ته نه بالکل نه دا غو ذمہداری ده فلحال چې تر څو پورې دا ډیسایډ شوی نه هغه ورکول تر اوسه پورې خو هغه سټیټیک کړی دی دا 18 نه دی خو په یو لیول باندې دي او تاسو پته چې ګرانی کم ځای راغله بالکل تاسو پته چې په هر کال د 15 نه 25% په سیلریز کې په تنخواګانو کې اضافه کیږي نو زموږ یونیورسټیانې الحمدلله خکې خو لکه د هغې د دې وجوهاتو په بنیاد باندې فاینانشل اوس د هغې دپاره مونږه د یو کال نه محنت شروع کړی دی صحیح او پای کې چې کوم دی مونږ کمیټي یو جوړه شوې ده زما په سربراهۍ کې فاینانس منسټر پای کې دی بس سیکرټریان دی پای کې مونږ د دې سسټینیبلیټي د دې یونیورسټیانو سسټینیبلیټي لپاره پلان جوړ کړی دی ان شاء الله تعالی او زمونږ امید ده ان شاء الله چې روان جون کم بجټ ته د هر یونیورسټي خپل بجټ وزي مونږ به د یونیورسټیانو ان شاء الله تعالی میجورټي به مونږ د دې کرایسس نو باسلی او یا به مونږ چې کم دی 80% د دې د کرایسس ان شاء الله تعالی راکم کړي ان شاء الله تعالی مینا خان افریدي صاحب دا تاسو خبر وکړئ زما په سربراهۍ کې یو کمیټه جوړه شوې یو کمیټه د وایس چانسلر خیبر میډیکل یونیورسيټي داغه په سربراهۍ کې هم جوړ شو په هغه کې ډېر قابل خلک او هغه را دي شوي چې دا به د یونیورسټیانو تعلیمي او انتظامی او مالی پوزیشن په دغه کې سفارشات چې کوم دي نو تاسو ته حکومت ته براوړي نو هغه سکار کړی دا بالکل ټاسک فورس چې کوم دی مونږ جوړ کړو ضیاء الحق سے په سربراهۍ کې پای کې نور وایس چانسلران هم او هغه چې کوم دی هغه غای بغاه دا غي رپورت راځي خو پای باندې بیا میټینګز مونږ وکړو نو پای کې چې څه د موډیفیکیشن ضرورتي څه د بهتري ضرورتي نو هغه چې کوم دی هغه کوي او زمونږه پای کې چې کوم د فاینانشل فیکٹر دی صحیح نو زمونږ د کوم کمیټي چې دا زما په سربراهۍ کې چې دا دغه کمیټې کې دا غو کم فاینانشل دا غو کم چې هغه کړی دي فایندینګز دي نو هغه مونږ په کې انکارپوریټ کړی دي صحیح په دې کې او داغي په بنیاد باندې او دا کمیټي لا کار روان دي او تجاویز هم ورکوي و سرکار هم روان دي نو داغي فائنل ډرافټ لا نه راغلی د ټاسک فورس ان شاء الله تعالی قریب به داغي فائنل ډرافټ هم راشي صحیح مینا خان افریدي صاحب دا تاسو د مالی په دې دریوانو به خبر وکړو د یونیورسټیانو چې مالی پوزیشن ورسره چې کوم دی تعلیمي پوزیشن او انتظامی چې دغه د یونیورسټیانو په کم حق لري نو اول به د مالی خبره خو تاسو هم کړله خو په دې لړ کې تاسو چې کوم دی نو کم قسمه داسې اقدامات چې ته وایي چې د دې یونیورسټیانو د مالی خساره دغه چې کوم دی نو دغه ختم کړی شي ځکه چې اوس زموږ د پیښور یونیورسټي تاسو خبر وکړه ځنې یونیورسټي د هغې تنخواګانې اوس چې کوم دی نو دا تقریبا په 6 تاریخ هغې ته ورکړلی شوې که نه څه پنشن منشن هغه لا اوس هم لیټ دی نو په دغه لړ کې تاسو څه داسې قدمونه اوچتوئ چې دا په مالي طور باندې د یونیورسټیانې مستحکم شي دې خسارې نه وځي اچھا انداز دا زمونږ سره درې قسمه لا هغه دی یو دی
کرنٹ بجټ پای کې سیلریز او نان سیلریز بجټ ته بل دې زمونږه کرنٹ سایډ باندې پنشن یو هغه دی او یو دی زمونږ لایبیلیټیز بقایا جات ټیک زمونږ چې کوم پنشن لایبیلیټیز دي زمونږ د کمیټې فیصله کړې ده چې هغه ته 30 دسمبر پورې چې څومره لایبیلیټیز دي هغه به ان شاء الله تعالی موږ په یک مشت کې ختمو او هغه څه تقریبا 4.5 ارب روپے راځي تقریبا د دې یونیورسيټانو بیا دا غینه علاوه چې دا کم زمونږ په بجټ کې ډیفیسټ راځي دا غي د لپاره مختلف سټیپس دي لکه زیات تر داسې ډیسپلینز دي چې پای کې زمونږ سره انرولمنٹ ډیر کم دی صحیح 8 انرولمنٹ 10 انرولمنٹ 15 انرولمنٹ موږ دا ډیسایډ کړی دی چې کم انرولمنٹ والا ډیسپلینز دي دا به موږ سیم نیچر سبجیکټس مرچ کوو او فیکلټي الډي د هغې موجوده ده هغه فیکلټي به هم چې کم دی په کوم ځای کې کمی دی نو فیکلټي به هم سټرینتن شي ډپارټمنټ به هم سټرینتن شي ماشومان به هم پوره شي فایده به مو رسیږي د هغې نه علاوه چې کوم ایمرجنګ ټیکنالوجیز دي هغه مونږ په د خپل تعلیمي نظام کې راولو لکه AI شو سایبر سیکیورټي شو دا غین علاوه بیگ ډیټا ساينس شو کمپیوټر گیمینګ شو داسې ټایپس زونه چې کوم دي کمپیوټر ریلیټډ الایډ هیلث ساينسز شو لکه MLT شو انستیزیا شو د دین علاوه چې نور کوم الایډ هیلث ساينسز ریلیټډ دي دا مونږه انټروډیوس کوو ځکه چې دا ټرینډینګ سبجیکټس دي بالکل لا چې کوم دي د روزګار مسلې په حل کیږي د دینه به چې کوم دي زمونږه ریوینیو جنریشن زیات شي د دین علاوه زمونږه الریډي انفراستراکچر چې کوم دی هغه به مونږ په کومه طریقه باندې یوټیلایز کوي شو چې دا غینه یونیورسيټي ته ریوینیو جنریټ شي سولرایزیشن چې کوم دی هغه مونږ کوو په یونیورسيټیانو کې لګیا دی دا غینه به داغو چې کوم د بجلی بل دی داغي په مت کې ډېر خرچه کم شي اخراجات چې کوم دی پاغي باندې مونږ کوشش کوو چې هغه مینیمم کو صحیح بالکل دومره کو چې بالکل لکه اسټریټي ډرایو راولو البته دا غینه علاوه زموږ یونیورسيټیانو کوم اسټس دي کم لینډز دي او هغه اسی پراته دي یونیورسيټیان هغه د خپل استعمال لپاره په PPP موډ باندې په BOT موډ باندې په لیز باندې هغه لاړ شي ورکی پاغي باندې فندز جنریټ کی دا غینه انډومنت فند جوړ کی او هغه دا غینه چې کم دی انکم جنریټ شي اوس لکه تاسو ته وایم په خبر یونیورسيټي صرف الایډ هیلث ساينسز سبجیکټ سٹارټ کړو د کمپیوټر ساينسز دا غینه هغه ته صرف په فرست سیمستر کې 2.5 ملیون روپے راځي 25 کروڑ روپے صرف دا غینه روان شوي همدغه شانتي دا غي نور انفراستراکچر دی نو پاغي باندې موږ هغه ته ټاسکینګ ورکړی دی BOIT بورډ اف انویسټمنټ اینڈ ټریډ سره دا غو میټینګونه موږ کړی دي الایډ هیلث ساينسز دغه د انټروډیوس کړی دی پېښور یونیورسيټي نو هغه هم کړی دی او کمپیوټر ریلیټډ هم کړی دي نو هغه چې کوم دی اسی ما تاسو ایگزامپل په تور باندې ول باقي یونیورسيټي هم دا کوي نو دا دغه نه دا خود دې پر خپل یونیورسيټي خیبر میډیکل یونیورسيټي شته کنه هغه نه بالکل هم نه دا غلط کانسپټ دی دا جنرال یونیورسيټیانو کې دا بالکل کې دی شي او دا ټریننګ سبجیکټس دي او دا اډاپټ کوي ریسټ اف یونیورسيټیز هم د KMU سره چې کوم دي خپل افیلیټډ کالجز دي وسره خپل کیمپسز دي په مختلفو ځایونو کې هغه غرن کوي او ډیر بهترین طریقې سره کوي میډیکل کالجز چې کوم دي هغه سره افیلیټډ دي رن کوي نو موږ دا هم وایو چې یو کمپټیشن هم راشي نو تاسو دا دغه مختلف سيزونه دي چې ان شاء الله تعالی دا غینا مونږ ته ایکسپیکټډ دي چې ټیک ټاک ارننګ برازي ان شاء الله تعالی او زموږ ریوینیو د دې سره انکریز کیږي ان شاء الله د دې سره به خشي د خیبر میډیکل یونیورسيټي خبر تاسو وکړئ چې دغه کیمپسز دي میډیکل کالجز دي او ټول ډیر په خطر طریقه سره چلیږي دغه خیبر میډیکل یونیورسيټي اخر وجه څه ده چې د هغې یونیورسيټي چې کوم دی نو مالی پوزیشن د هغې ښه دی نور خو په انتظامي او د هغې چې کوم دی هغه به بیا هغه کې راشو چې کله په انتظامي او په تعلیمي ماحول باندې خبره اترې کوو خو دغه یونیورسيټیانو کې په خیبر پښتونخوا کې زموږ کوم یونیورسيټیانې دي نو په دې کې خیبر میډیکل یونیورسيټي په مالی تور باندې هغه مستحکم ده لکه هغې ته دغه ضرورت نشته او بلکې هغه په خپل چې کوم دی دومره کارونه کوي چې هسپتالونه پکې جوړوي په خپل یونیورسيټي کې دننه دغه کوي نو داسې دا نور یونیورسيټي په دغه طریقه نشي راتلی صرف خیبر میډیکل یونیورسيټي نه ما اسی مثال و چې دا غینه علاوه زموږ نور هم ډېر ښه یونیورسيټي دي چې هغه هم فلرش کوي ماشاءالله زبردست طریقې سره دا مالی معاملات روان دي خیبر میډیکل یونیورسيټي دا چې یو خو دا غي اگر نیچر چې کم دی کنه التا کمپټیشن نشته صحیح
لکه چې څومره میډیکل ریلیټډ سیزونه دي الایډ هیلث ساينسز شو نرسنګ شو دا غین علاوه میډیکل کالجز شو او نوې ډیسپلین په کې راوځي دی رادیولوژي او داغي دا ټول سیزونه چې کوم دي دا ټرندینګ کې هم دي او داغي سکوپ چې کوم د ټول خیبر پختونخوا کې داغو یو جال بچاو دی او پای کې باقی داغي د لیډرشپ هم کردار دی داغي چې کوم وایس چانسلر دی داغو لیډرشپ دی داغو په کې کردار دی چې باغی طریقه باندې هغه شانتي چلی نو دغه یو سیز دی چې هغه کوي خو ان شاء الله تعالی اوس زمونږ په ریسټ اف یونیورسيټیز کې به مو سره دغه الایډ هیلث ساينس سٹارټ کیږي او یو هیلدی کمپټیشن به هم سٹارټ شي د ګریجویټس لپاره کوشش به چې را بهترین طریقې سره موږ خپل ګریجویټس ته کوم دی ډیلیور کو مینا خان صاحب مونږ ګورو زیاتر لکه پیښور یونیورسيټي کې مونږ ګورو پاغي کې زیاتر داسې ډپارټمنټ دي چې پاغي کې یو سټوډنټ هم نه دی داخل شوی داسې نور یونیورسيټي نه دي اخر وجه سره زمونږ پبلک یونیورسيټي چې کوم دي نو هغه طرف ته او داغي په مقابله کې په یو کینال یا دوه کینال ځای کې چې کوم دی یونیورسيټي کولاو شوی دی هغه ته خلک راځي د پبلک یونیورسيټي نو زموږ خلک ولې دا طرف ته شابه ما چې څنګه خبر وکړه کنه بنیادی کار دغه په کار دی چې زمونږ د سټوډنټس ټرند کم طرف ته دی اوس تاسو وګورئ تاسو کله په کالج کې سبق ویلو په هغه وخت کې به په پری میډیکل کې چې چا اډمیشن کوو نو ما چې کله ویلو ما ته پته را چې میډیکل به په ټاپ وو بیا به پس پری انجینیرینګ وو او کمپیوټر ساينس به ډیر لاندې وو هیومینټیز نه بم لاندې وو بالکل اوس ټرند بدل شو اوس د کمپیوټر او د میډیکل په خپل کې کمپټیشن په ټاپ د پاره بیا انجینیرینګ ډیر لاندې لاړو ډیر لاندې بالکل نو ټرند چینج کیږي خو موږ په اول ټرندز کې روانو صحیح موږ اوس هم هغه سبجیکټس چې کوم د ټیچ کوو کوم ځای کې چې داغو انټرست نشته د سټوډنټس موږ دا ټرند چینج کو اوس پتا سو ګورئ پېښور یونیورسيټي ته موږ چې ما چې څنګه خبرو کړه الایډ هیلث ساينس سٹارټ شو صحیح او پای کې ټیک ټاک فیس هم دی 75,000 فیس دی تقریبا د پرایویټ نه کم دی خو بیا هم خپل ټیک ټاک فیس دی دا غینه باوجود خلک سفارش کوي چې ماته پکې اډمیشن وکا صحیح خو ماته پکې چا سفارش نه کوي چې ماته جنډر سټډي کوم هغه وکا اډمیشن وکا فرق دی د دنیا سره به تک غواړي نو زموږ یونیورسيټي زموږ انسټیټیوټس په چې کم دی هغه راوچتيږي دا غي د پر موږ پوره کار کړی دی ان شاء الله تعالی کم ځای کې چې زموږ سټوډنټس کم دي هغه موږ مرچ کوو اکراس دی بورډي مرچ کو په ټول یونیورسيټانو کې مرچ کو او کوم چې نوې سبجیکټس دي نوې ټرندز دي داغي مطابق به ان شاء الله تعالی د یونیورسيټانو موږ چلو صحیح دا مینا خان افریدي صاحب تاسو د ایکټ کې دا تبدیلی وایس چانسلر چې کوم دی دا چانسلر د گورنر نه وزیر اعلی تر اوسته شو بیا پاغي کې په ایکټ کې تاسو دا وکړو چې رجسترار چې کوم دی نو هغه بیوروکریټ هم چې کوم دی نو هغه راوستي شي د دې ضرورت ولې محسوس شو ګوره جی چانسلر صاحب ولا خو تاسو ته پته ده په دې باندې ما د اسمبلی په فلور هم تقریر کړی او تاسو ډیر به خبره صحافي پته ده تلګي دارسه زمون گورنر صاحب چې کوم دی هغه خو ډیر کم په پیښور کې پاتې کیږي کله کله پیښور لراځي او دلته هم مطلب دا د ویزیټو کې پیښور لنور خو دی دلته اینا او زمونږ د یونیورسيټي معاملات چې کوم دي د دې سره ډیر زیات ډیسټرب او یو سمری به کم چې آئینی توګه باندې 15 ورځو کې پکار دی چې دی کانسنټ شو کې وای چې او ټیک دی او یا ډایسنټ شو کې چې نه ټیک نه دی خو واپس راولي اعتراض په ولګي یو میاش دو میاش دی یو سمری اوس تاسو اگزامپل درکم دی یو ټی یو سمری د پرو وایس چانسلر سمری 2 میاش دی 2 میاش دی سره کړی و اخر کې دا غزي طلبه راوته اډمنستریشن راوته چې دا غوټي ګرانی نه ساين کیږي لکه دا شو داغین علاوه په آئین کې دی د آئین آرټیکل 105 دی جی چې صوبایي حکومت یا وزیر اعلی گورنر لا سفارش اولی کی نو هغه به اکارډینګلی اکټ کوي نو هغه به چې سولې ګل د په بل شهر اولی کو چې نه داسې اولی کا خداغین علاوه 105 کې تحت به د صوبایي حکومت سفارش باندې کار کوي گورنر سے یو غټ نوټیفیکیشن ایشو کړو چې ما فلان کې انقلابی په فلان کې سندیکیټ کې ولګاو او هغه د پیپل پارټي مرګره مې په دې سېنات کې ولګاو دا غي اختیار نه دی د آئین مطلب دا دی چې د آئین هغه کړی دی بالکل نه د آئین د 105 آرټیکل 105 د آرټیکل 105 کله خلاف ورزي ده او په دې باندې ما په تقریر هم کړی دی په اسمبلی کې نو موږ ته پته ولګی دا بیا سېنات ته ک چانسلر صاحب د یونیورسيټي د سېنات چیرمنی
زمونږ 34 یونیورسټیانې دي هارډلی 3 یونیورسټیانو د بجټ تاسو ته پته چې مالی مشکلات دي د یونیورسټیانو د بجټ میټینګ چې کوم دي 3 یونیورسټیانو میټینګز د ندی اټینډ کړي ما به بینګ اپروچ چانسلر ټول میټینګز نو مونږه دا وایي چې لکه مطلب دی هغه سره ټایم نشته پیښور لپاره تک کې هغه ته مسلې دي یونیورسټیانو کې چې کوم دی هغه انټرست نشته دلچسپي نشته آئین چې کوم دی خلاف ورزي کوي د آرټیکل 105 نو مونږ دا وګڼل چې چونکې د صوبې چیف ایگزیکټیو چیف منسٹر دی دا غو سره مالی انتظامی ټول اختیارات هم دي نو د دې نه خدای چې هغه نو چیف منسٹر صاحب پکار دی دوی خبره د رجسترار تاسو خبره وکړه ګورې د رجسترار خبره بو خو د گورنر صاحب چې کوم دی نو سو پرې مونږ کتلی چې هغه تاسو ته کوم دی وزیر اعلی صاحب ته خطونه لیکل چې د یونیورسټیانو مسلې زیاتیږي او د وایس چانسلران چې کوم دی نو دې تعینات وکړي په دې توجه ورکړي د گورنر صاحب د گورنر صاحب د میډیا حواله سره ډیر ښه ټریننګ شوی دی او چې په میډیا کې بزان څنګه راولي او څنګه او صرف په میډیا او څنګه په مطلب دا دی په میډیا کې بزان ان ساتي او هغه چونکې د پیپل پارټي زما خیال د اطلاعاتو سیکریټري هم پاتې شوی دی چرته او داغه د هغه ټیم حصہ ونو تر هغه حد پورې هغه تاسو نمبر ورکوي شي او هغه حد پورې نور چې کوم دي د ما تاسو مخې لدار سکیو خو چې د ما سوویل دا زوی منا دا پر ریکارډ موجود دي او دا ټول چې کوم دي دا لکه پټیږي نه رجسترار حواله سره تاسو خبر وکړه رجسترار مونږه په اکټ کې 2 سیزونه یو مونږه د پرو وایس چانسلر دورانیه زیاته کړه د 2 کالو نه 4 کالو ته د وایس چانسلر د 2 کالو نه 4 کالو لا د 3 کالو نه 4 کالو ته او په 2 کالو باندې میډ ټرم ریویو دا غي فائدہ دا چې یو کس ته پوره ټایم ملاويږي چې هغه ډیلیور کوي شي 4 کاله ټیک دا خو 2 کالو کې مونږه وته میډ ټرم ریویو کې خو دا د کارکردګي ټیک نه نو په 2 کاله بعد به چې کم دی د ټینیور پوره کیږي او د به د وی سی شي په ختميږي او نوې کس په ایڈورټایز کیږي نوې کس پر راځي نو د دې سره به یو داشي چې هغه کمپټنسي به مخې راشي دا غو کم مهنت ته هغه به مخې راشي او هغه په کې پی آیز باندې دا غو سکور به کیږي او باغی باندې به د رجسترار کوم خبره چې تاسو وکړه جی رجسترار مونږه په اکټ کې کوم امندمنټس چې راوسته ده پای کې دادی چې ایڈمنسټریټیو کیډر زموږ په ټیچینګ کیډر میجورټي ناستو په دې پوسټونو باندې صحیح مونږ ایڈمنسټریټیو کیډر 19 کی سینیئر موسٹ 3 نه به یو کس کیږي چانسلر به کوي چیف منسٹر به کوي خو کبیا نه نو مونږ به سیول سروینټ او هغه دا پروویژو داسې دا کنه نو بیا به د بهر نه نو هغه داس دا چې اومغه خبره د باز یونیورسيټیانې داس دي چې هغه نوې دي صحیح پای کې زموږ سره هغه سټاف نشته یا موږ سره 19 والا اکیډمیک ایڈمنسټریټیو سټاف نشته نو هغه شانتي بیا هغه رننګ نه کوي دا غي د پاره چې هغه مسلې بیا موږ ته په لانګ ټرم کې جوړې نشي نو دا پروویژن موږ پکې راوستي ده نو دا خو پکې دا خبره داسې نه شو چې دا ځان سره تاسو یو داسې اپشن کې خو دو چې 2 کال پس میډ ټرم ریویو چې کوم دینو کېږي نو زه ریویو کې به وي چې چانسلر تاسو نه غواړي او هغه لري کول غواړي تاسو به چې بس د کارکردګي ټیک نه ده رجسترار چې کوم دینو که رجسترار تاسو غواړي چې مونږه د سیول سروینټس نه څوک دا سی وی چې هغه لایک مایندډ وي هغه رجسترار لګول غواړي یو یونیورسيټي کې نو التم تاسو سره دا پروویژن بالکل نشو کوي رجسترار چې خپل ایڈمنسټریټیو کیډر د یونیورسيټي موجود وي 19 and above جی جی نو موږ سیول سروینټ نشو ورسته التن بلګي او میجورټي مین یونیورسيټیانو کې موجود دي صحیح نو یونیورسيټیانو کې بنئ نو هغه یو بل یا تاسو چې کوم خبر وکړه چې په 2 کال بعد چې کوم دي چې تاسو خو خني داسې نه ده صحیح دا غي لپاره کې پی آیز موجود دي ٹھیک دا غي لپاره انډیپندنت ایوالویشن کمیټي موجوده ده صحیح هغه به کوي او پای کې موږ لیکلي چې د 65% سکور واخیستو 65 and above he will continue هغه به 4 سال پوره کوي خو که یو کس په 100 کې 65 مارکس هم نشي اخیستای نو د دې دا مطلب دی چې د خو لکه پته نه لګي چې په کومه طریقه په دې سیستم کې رانه نه ہوتے دي نو بیا هغه ته حق نشته چې هغه کنټینیو کړي د سلور کال لپاره بیا به کمپیټنټ او دا یو جال دی صحیح دا یو چاڼ دی د دې چاڼ نه به کوم تکړه خلک دی هغه به اوزي او چې کوم بیا نشي ډیلیور کوي هغه به پاتې شي نو دا اوس وایس چانسلران چې کوم دي د دې تعیناتي دا صرف او صرف د کوټ سر مسله جوړه ده چې هغه کوم دی نگران حکومت کې چې کوم هغه کم سفارشات کم دغه غي کړو په هغه باندې خلک عدالت ته تللی دي
نو دا هغه وجه نه حکومت مجبور دی چې وایس چانسلران لا تر دغه وخت بالکل نشي کېدی. بالکل تاسو خپل ګراوند ورک مکمل کړی دی؟ مونږه په 25 جولای باندې ایڈورټایزمنٹ کړی دی ٹھیک او پای کې اپلیکیشنز هم راغلي دي، خلکو اپلای هم کړی دا، پای کې ټول پروسس کمپلیټ دی. صحیح. په چې دا د کورټ دا ډیسیژن راشي سپریم کورټ کې او دا غي هیرینګ دی، ان شاء الله چې څنګه ډیسیژن راشي دا غنه مخکې په یو میاشت کې موږ دا ټول پروسس کمپلیټ کړی ان شاء الله. او یونیورسيټانو ته د مالی خودمختاري ورکولو دغه په سلسله کې سب اقدامات تاسو روان دي کیږي؟ مالی خودمختاری خو هغه سره شته، خو اتونومس باډي دي د یونیورسيټانو سره، هغه مالی خودمختار دي. اول نه چې مونږ ته ډیر زیات دغه چې کم دینو سه اختیار او صدقه داسې نشته دي، بل طرف ته د پیوټا او د پپواسا او دغه خلک چې کم دینو هم په احتجاج دي وای چې پروموشنز چې کم دینو هغه نه دا سینه دا د پروموشنز ایشو شته او هغه هم موږ وته سولف کوو. اصل کې دغه چې دا چانسلر کله به چانسلر صاحب د طرف نه بیان ولګیدو، کله به د صوبایي حکومت د طرف نه بیان ولګیدو، بیا په کې نگران رالو، نگران به دومره اوږد شو چې یو کله نگران چالي دی او چې نگران پکې رانو د دینه دا ایشوز ډیر زیات او د ډیرو خلکو دا مسلې شته، دا ټول موږ سټریم لاین کوو ان شاء الله تعالی. خو مالی خودمختاری هغه انډیپندنٹ دي او هغه بالکل کوي شي او مونږ چې کوم دی یو انټرنل اکاونټیبিলিټي کوم هغه چې کوم دی دا پکې اچولې دی یو شک او داغه به مالی اډیټ بخامخه کیږي یونیورسيټانو. صحیح. دا چې دا یونیورسيټي وایس چانسلرز خو تاسو چې ولکه څنګه دا یو تجربه کوم وکړه چې دا د خیبر میډیکل یونیورسيټي وایس چانسلرز لا اضافي چارج د اسلامي کالج امورکو، نو داسې په دې باندې نشي کېدی چې تر څو پر داخلي عدالت خو په دغه سلسله کې چې کوم دی نو دا اعتراض نشي کېدی چې که فرض کا یو وایس چانسلر سره بل دغه چې داسې په ښه طریقه سره هغه کار کولی شي او بل یونیورسيټي ورته والی شي. په ایکټ کې داسې نه چې په ایکټ کې د پرو وایس چانسلر دپاره شک دی. جی جی. پرو وایس چانسلر به اوس چې کوم موږ امینډمنټ وکړو په د هغې مطابق دا دی چې د سینیر موسٹ 3 پروفیسران صحیح هغه چې موجوده ډینی یا دینه پهله ډین پاتې شوی دا پکې شرط دی چې لا موجوده ای لا پهله پاتې شوی خو سینیر موسٹ اوس که په پهله نمبر باندې پروفیسر دی او هغه ډین پاتې شوی دی نو هغه په دریو کې صحیح. خو که هغه ډین نه دی پاتې شوی نو هغه به د سینیر موسٹ دریو نه وځي، نو دغه شانتي سینیر موسٹ درې برازي او هغه به ترو پروسس زی چانسلر صاحب ته او چانسلر صاحب هغه نه یو کس کوي. نو چې په کوم ځای کې دغه سینیر موسٹ شته ډین دی لا ډین پاتې شوی دی نو دا بیا موږ باوند یو چې دا غي نه به اخلو. خو که په کومه یونیورسيټي کې سینیر موسٹ ډین سینیر موسٹ کوم پروفیسر دی پروفیسر شته خو هغه ډینز نه دی پاتې او یا پروفیسر نه دی لاندې کیډر کې دی لیکچرر دی اسسټنټ پروفیسرز دی، نو هغه ځکه بیا مونږ نشو اخیسته بیا مونږ اضافي چارج ورکو بل یونیورسيټي ته. نو په دغه سلسله کې چې کوم دی نو دغه کمې بم په دې سره پوره شي چې دغه یو ښه بهتري براشي. بل طرف ته راځو بل حکومت طرف ته هم خو داسې هغه اقدامات چې تیر حکومت هم ستاسو وو دا غینه مخکې حکومت هم ستاسو وو چې په هغې کې په هایر ایجوکیشن کې کم کارونه نو شوي او دا ته چې کوم دی نو یو ینګ تعلیم یافته منسټر چې کوم دی نو رالي او هغه ستاسو په دې وخت کې تاسو وکړئ. ګورئ زمونږ په تیر حکومتونو کې کارونه شوي دي او د 2013 نه راواخله ټیل ډیټ کاغه ایجوکیشن تاسو ګورئ both colleges and universities ماشاءالله یونیورسيټیان هم ډېر زیاتې جوړ شوي، ایکسس ټو ایجوکیشن هم زیات شو، کالجونه هم ډېر زیات جوړ شو، زمونږ ګریجویټس هم ماشاءالله ډېر زیات کیږي او ډېر زیات کار پکې شوی دی. خو تاسو پته لرئ چې هر روان وخت سره لږ نور پکې اضافي کیږي، نو زه دا وایم چې مونږ چې کوم دا ټرینډینګ سبجیکټس دي دغه پکې مونږ انټروډیوس کوو او ډیټډ سبجیکټ چې کوم دی فیز اوټ کوو. دغه یو کار زه وایم چې لکه مونږ کړی دی مونږ یو ریشنلایزیشن کوو په خپل کالجونو کې کم سبجیکټس چې انرولمنٹ کم دی مارکیټ یې نشته دی هغه مونږ کمو شرینک کوو. صحیح. کومو سبجیکټس چې مارکیټ شته د وخت د تقاضو مطابق ته هغه مونږ چې کوم دی کنه پای باندې مونږ کوشش کوو چې هغه مونږ مخې لراولو او دا غي مطابق مونږ د ریشنلایزیشن پالیسی نه به مونږ روان اسینیزم مغه شانتي راولو کوم چې پوسټونه کریټ کیږي یا چې کوم پوسټونه الریډي دی ویکنت دا غي مطابق به مونږ فیل کوو
نومنکلیچر به ولا چینج کوو. صحیح. نو دغه یو سیز دی چې د دې سره به چې کوم د انقلاب را روان وخت کې درې څلورو کالو کې به تاسو وګورئ چې ان شاء الله تعالی هر طرف لا په کالجونو په یونیورسيټیانو کې به تاسو ټرینډینګ سبجیکټس ان شاء الله تعالی. مونږه د جنکو تعلیم چې کوم دی دا ډیر ضروری دی او اسیم زموږ په دې خطه باندې چې کوم دی چې جنکو تعلیم ته دلته ډیره وده نه ملاویږي. دا غي د لپاره مونږ ان شاء الله د فرست ایئر سیکنډ ایئر د لپاره مونږ انډومنټ فند جوړو د جنکو ماشومانو د لپاره او د یتیمانانو لکانو د لپاره چې دا کوم ټیوشن فیس ته چې هغه مونږ په ګورنمنت کالج کې مکمل فری کوته. ټیک مکمل فری ان شاء الله تعالی. صحیح. سکالرشپس چې کوم دی زمونږ کې پی ایف سی ایم انډومنټ فند سکالرشپ شو دغه شانتي د هرا طرف نه هغه مونږ کوشش ته ان شاء الله تعالی چې 5 ګونه مونږ زیات کو. صحیح. سکالرشپس پای کې بی ایس سکالرشپ تی ام فل دی پی ایچ ڈی سکالرشپس مختلف سکالرشپس هغه مونږ ان شاء الله تعالی زیات او سسټینبیلیټي حواله سره ما تاسو ویل زما ان شاء الله تعالی چې برپور کوشش ته چې جون کم بجټ سوزي د یونیورسيټیانو چې په دې کې مونږه د دې یونیورسيټیانو ډیفیسټ ختم کړی ان شاء الله تعالی. چې دا پکې خاطر خساري ختم دا خساري ختم کو ان شاء الله تعالی. نو دغه سګامونه دي. یو ټلیفون زما خل چې السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو خو یې چاته. هلو. وعلیکم السلام. هلو جی आवाज. هلو. आवाज نه راځي. ما خل د غزينه په مسلې لګي وګوره. بل طرف ته مینا د دې نه علاوه مونږ ایټا زمونږ یو اٹیچ ډپارټمنټ ته ایټا شهاب صاحب ساسو په دې پروګرام کې ز چیلنج کوم چې په ایټا کې دي سوک 1% ایرریګولریټیز راو باسي د پیسو هغه دی پکې راو باسي. صحیح. دا تاسو کال السلام علیکم. وعلیکم السلام جی څنګه. هلو. هلو وای आवाज مرادي. هلو. هلو आवाज مرادي. هلو. आवाज نه راځي دی. ها نو ایټا چې کوم دی مونږه داسې کړه چې د ایټا پیپر هم کمپیوټر جوړي کمپیوټر بیس پیپر دا. ٹھیک. او ټیسټ هم په کمپیوټر اخلي. ٹھیک. او اخرنه کلیک چې اوخه نو تا ته په موقع باندې رزلټ پته ولګي چې ته پاسي او کفیلې. ٹھیک. او څومره مارکس دی واخیسو لکه د ټایم په پکې چې کم دی نو دومره لګي چې په هغه ټایم کې چاته د سفارش د رشوت ورکولو هغه ټایم میلاو نه سر بس چې یو سا اخلي او دویمه سا تر ټایم لګي په دومره ټایم کې سا رزلټ راغلی دی. او ترانسپیرنسي دومره ده چې چاته هم پته نه لګي چې پیپر څنګه د کمپیوټر جوړي. صحیح. او په کمپیوټر باندې پیپر کیږي میرټ باندې چې کم دی ټول کار کیږي نو د عمران خان چې کم ویژن دی سوچ دی میرټ ترانسپیرنسي ولا داغه مطابق. ٹھیک. مونږه چې کم په کې پی ایف کې سکالرشپ وکړو اغم ټول آنلاین اپلای کوي شي او آنلاین ډیجیټل سکالرشپس پکې پای کې بالکل د هیومن انټرفیرنس مونږه ختم کړو. اوریدونکو اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. هلو. هلو. आवाज مرادي. هلو. आवाज نه راځي. आवाज راځي. دا بل طرف ته زموږ بدقسمتي دا ده د دې ملک خصوصا زموږ د صوبې چې کم اعلی تعلیم حاصل کړلی شي او هغې دپاره حکومت دومره خرچې وشي دي اکثر پکې چې کوم دی ایم فل پی ایچ ډي کسان وي هغه که فرض که هغه د خپل اګریمنټ مطابق کرای شي څه وخت خو تېر کړي ایم فل پی ایچ ډي باقي هایر ایجوکیشن والا هغې زیات تر تعلیمونو دلته حاصل کړي او بیا چې کوم دی نو ځي بار ملکونو ته دلته کې چې کوم دی نو هغو ته هغه مواقع نه وي نو دغه سلسله کې صدا سي حکومت د طرف نه ګورې جی دا خو تاسو ډیر براډ سنس کې خبرو وکړه جی او دا خو زمونږ د ملک هغه پالیسیانې دغه شانتي دي چې د هغې د وجې نه زمونږ نوجوانان بار ته ځي برین روان دي. صحیح. قابلان خلک زمونږ دلته نه روان دي او ډاکټران انجینیران مختلف او هغه زمونږ د ملک چې کوم دی اوچتوي شي دا ملک په خپل خپل اوچتوي شي خو انفارچونیټلی دا وګورئ وار ان ټیرر چې کوم روان دی د امن مسله روانه ده د جاب اپورچونټیز نشته ترقی چې کوم دی د 6.1 نه 1.5 ترا وستا لکه د ملک هغه پالیسیانې داسې دي چې څوک بدلته اوسار شي نو دا ټول ایشوز دي خو زه تاسو ته یو خبره کوم او امید بالکل ماتې دل نه دی پکار. زمونږ کم چې دا 2-3 سټیپس دي ان شاء الله تعالی زمونږ خیبر پختونخوا کې به فندز هم راځي او وسره به ان شاء الله تعالی زمونږ روزګار مواقع هم راځي. مونږ یو چې کوم د تاسو ته پته را د ان اف سی کیس روان کړی دی جی جی او ان شاء الله تعالی مونږ به اول خو به په
راوغاړي ان اف سی صحیح. اجلاس پر راوغاړي پای کې به زمونږ د شیر ایجنډا ان شاء الله پای کې موږ ته کم از کم 350 ارب روپے اضافي صحیح. ملاويږي. ټیک ټیک. دا غین علاوه چې کوم زمونږ د ټوبیکو سیس مسله صحیح. دا پای کې 2.5 ارب روپے اضافي دا دي. اوریدونکو له السلام علیکم. وعلیکم سلام جی څنګه تاسو خې مهرباني هر کله د توای پروګرام کې سو خبرې کم زینه. زه محمد حسین خبرې کوم جمرود خیبر ایجنسی نه اوس واسم ضلع شو ایجنسی پکې ختمه ده. او جی محمد حسین صاحب زه اوردن کې تم هر کله و تاسو تم هر کله وایم. مهرباني جی ماشاءالله تاسو خوري ټاپک وای مونږ لکه تقریبا زمونږ علاقہ د جمرود نه په 2 کیلومتر کې ده کنه جی. او په دې حالاتو کې په دې حکومت کې لکه هغه د پی ټی آی او هغه د مسلم لیگ او هغه د پیپل یو کړه هر څه وی کنه په دې کې زموږ ماشومان جنکې د تعلیم نه محروم پاتې دي. ټیک. ولې چې نه را سره د پرایمري سکول شته او هم د میډل سکول شته کنه. ها نو اخر مونږه فریاد ځا چاته کو کایمنې وی کایم پی وی کو سرکاري یو اداره راځي نه پاتې شي چې مونږ په دې باندې وایو فریاد هم نه کړی. ټیک صحیح. او بل زمونږ ماشوم ګوره په هسپتال کې په بنچ باندې نه وي دا مونږ ته معلومات نه شي چې هسپتال ډي ایچ او ام اس ته معلومات شوي وي کنه. هغه وجه دا چې هغه پوجي ورکر مونږ له ګیټ ته را رسي. هلکه ته چې زمونږ د صحت سوچ په کار چې زمونږ د تعلیم سوچ مو کی کنه. دا ام پی ګانو مېنګانو ته چې فندونه جاری کوي کنه. صحیح. په کار د جپټیف سي انفارمیشن کېږي شاته معلومات کېږي چې تاسو د فندونه چرته استعمال کړو سره استعمال کړو. ټیک. موږ دا غوښتنه کوي چې زموږ تعلیم نه ډېر محروم پاتې شي ورته ماشومان جنکین. ټیک. ډېر مننه جی. اینا خان صاحب تاسو واورید دي؟ ما واوریدو. دا زه پیله خبره خدا ده چې تو د الیمنټری ایجوکیشن سوال وکړو د ماشومانو د سکولونو خبره وکړه. زه خو ما سره خو د هایر ایجوکیشن پورټفولیو دا خو بیا هم بینګ ا کابینټ ممبر بالکل زموږ ریسپانسیبিলিټی ده او زموږ کوشش هم ده چې مونږه خپل ماشومانو ته ایجوکیشن په ډور سټپ باندې ورسو. ټیک. او داغه د پلړ کې تاسو ته پته را چې د 2013 نه دی خو ما ته خو ایگزیکټ فیګر نشته دی خو کم از کم 1500% زیات په بجټ کې به اضافه شوي دی الیمنټری ایجوکیشن او غزمږه پرایمری فوکس ته چې مونږه په هغه کې وکړو. ریسنت بجټ کې هم چې کوم دی مونږه په رینټډ بلډینګ کې کړي دي مونږه د هغه لپاره سکالرشپس ایشو کړي دي پرټیکولرلی د فاټا ریجن د لپاره. نو دا پاغي لړکی چې کوم دی روان دي خامخا مسلې همي او د حکومت مشکلاتو نه تاسو خبرې ما د دینه پهله چې کوم خبره کوله چې ان شاء الله تعالی زمونږ فندز به زیات شي ان اف سی وارد نه ټوبیکو سیس نه بل چې کوم زمونږ د 2028 پورې به ان شاء الله تعالی زمونږ ترانسمیشن لاین راځي هغه به مونږ کنیکټ کوو دا غینه به راځي ریوینیو. نو زمونږ بیا پرایمری فوکس هم دغه چې هیلث ایجوکیشن او دغه سيزونو باندې وکړو کم از کم زمونږ پرایمری او میډل ایجوکیشن خو کم از کم دا رائټ ته کنه تر انټرمیډیټ پورې دا خور چاته ورسیږي. ټیک. بل بنا خان افریدي صاحب ته دغه طرف ته دا خو پکې د زمازلا نه چې کوم یو ټلیفون هم راغی خو زموږ زمازلا هم وس چې کوم دینو د زم کې دونه پس ته صوبې سره او هغه څنګه چې تاسو سره د خیبر پختونخوا نور ضلع دي نو دغه پوره صوبه کې زمازلا مرزي او هغه دی خو د پرایمری ایجوکیشن خبره وکړه خو پرایمری سطح باندې خو بیا هم چرته په کلی کې یو ځای بل ځای کې سکول وي خو چې کله لسم پاس کی نو بیا الته کې کالج چې کوم دینو یو اوریدونکو راغلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه له بخیر یو پروګرام کې د هر کله وې سو خبر کوي کم زینه پیرابادی د میشناینا مومند جنسای. جی مومند زلین وسوایا ها سو خبر کوي اشتاګل خبر کوم اشتاګل. جی خبر کوي جی ټایم را سکم دی اسوجي خیسر وانی دی او الله دې مختور کې الله دې خیر خوشاله باندې تیری کیو. امين. جی هلو اخلاص روزي وي خو جی تعلیم په حق لمغه خبرې کو ته پروګرام اوري پروګرام هو دا به رومه دا لو چې خال ملاو خا لومبي ځل باندې ملاو کال ملاويږي ګوتې را لخوکري خا زه ټیک شو ډېر مننه جی ډېر مننه مهرباني.
نو مینا خان صاحب ما دغه خبره کوله چې هایر ایجوکیشن الته کې مواقع ډیر زیات کمی دي زموږ په پورا قبایلی زم اضلاع کې چې کوم دی نو صرف یو یونیورسيټي هغه په داسې ځای کې ده چې هلته د هغې نه هغو ته دومره فایده نشته دی نو دغلته کې د اعلی تعلیم دپاره څه کوششونه سره روان دي زمونږ په هر ضلع کې چې څومره ضلعې دي زمونږ د زم اضلاع په هر ضلع کې زمونږ کالجز شته دی او تاسو وګورئ وزیر اعلی صاحب وروسته د یو ډیګري ګرلز ډیګري کالج افتتاح وکړه هغه په خیبر ایجنسی کې وکړه ضلع خیبر کې وکړه نو لکه دا زده چې زمونږ هلته شته دی کالجونه او یونیورسټیانې چې کوم دي نږدې زمونږ یونیورسټیانې لږ اوس په ملکنډ کې د باجوړ سره نږدې یونیورسټي شته دغه شانتې په چارسده کې د مومندو سره شته په پېښور کې د خیبر سره شته په ساوث کې دغه شانتې چې کوم دي نو الایډ چې کوم لینکډ ډسټرکټس دي په هغې کې اوس یونیورسټیانې شته خو زمونږ اوس چې څومره سبجیکټس دي په بي ایس کې نو هغه په یونیورسټیانو کې چلیږي ورسره زمونږ په کالجونو کې هم چلیږي ډیګري کالجونو کې هم چلیږي نو هغه هلته چې کوم د خپل تعلیم جاري ساتي شي زمونږ د جینکو هم او د هلکانو هم ورسره زمونږ اوس ان شاء الله تعالی دا پلان هم دی چې زمونږ د الایډ هیلث ساینسز چې کوم دي دا مونږ هلته انټروډیوس کو کم از کم یو د یونیورسټي کیمپس مونږ هلته یوسو او په هر ضلع کې چې کوم دی کم چې دا بیکورډ دی یا کم زمونږ د زمزلا دی په دې کې موږ سٹارټ کو دلته نه داغي سټوډنټان چې کوم دی مستفید شي مين خان صاحب ټایم را سره ډیر کم پاتې دی خو زه وایم چې دا اوریدونکو ورو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی پروګرام کې ته هر کله وایو سو خبر کم زینه وسکروت لري بالانا نور اکبر خبرې کوم نور اکبر صاحب زر خبر راته کوي ټایم ډیر کم دی جی ما ته په احساس موږ جی چې موږ کوم لا بهر د قرضې راځي کنه جی نو زه خدایم چې یاره دې زموږ قرضدار دې خپل قرض وصولو خدای چې موږ زموږ خوشاله کول د لاسونو دې پړکو لکه چې موږ د پلان قرضدار موږ قرض راکړي خو دې وصولونه وړي بل دا چې په دې باندې پکا چې څنګه چې دې باندې بتاسو دا قرض موږ درکو په دې باندې بتاسو په دې ملک کې زموږ انډستریز لګوي موږ په دا قرض موږ سکو په کار دې باندې موږ شرط دای دې دې باندې صحیح لګوي چې بیروزګاری ختم شي ټیک شو دا خبره په پوه خپل کسان بهر ته دي دا مجبور دي کړه چې کار نه هغه موږ وګورئ پیری کو او هغه چې کوم ای بهر ته دي موږ یې سو پوه شو ستا په خبره پوه شو مینا خان صاحب په دې خبره وکي ها مینا خان صاحب نو دغه خو ډیر خپل خبره وکړه زمونږ په ملک اوس خرنه شه دا پاتې دی وای ایم اف قرض راکو او پاغي باندې ډیر خوشاله شي او زمونږ چې کوم فیډرل حکومت ته هغه د هغه سپوکس پرسن ټول ورځ په ټي وي باندې ناشتي وي موږ له دومره راکړو موږ له دومره راکړو خو خبره دادا چې ترقی نه وای چې ترقی کم ځای لاړه زمونږ په وخت کې 6.1 ترقی وا 6.1 موږ ترقی پریخي وا پېټرول هم په کم ځای کې پریخي وو ډالر هم په کم ځای کې پریخي وو صحیح او هغه خلکو چې کم دي چې په خېټو پورې به کاڼي او خښتې تړل د ګرانۍ د وجې نه اوس ورک شوي دي نو هغه چې کم دي اوس ترقي 1.5 ته راغلې ده زمونږ د فورن پالیسي بالکل ځمکې له راغلې ده څوک را سره نه ټریډ کوي نه را سره امن دغه شانتي حال دی نو مشر چې کومه خبره وکړه ډېره صحیح خبره وکړه چې مونږ قرضې خو اخلو خو بیا دا سوچ نه چې دا به مونږ ریټرن کوو څنګه ریټرن کوو چورته او لګي په کم ځای کې یس او نو دا مینا خان افریدي صاحب اوس پر شو لګ د دې حکومت کارکردګي ته کتابونه خو ډیر چاپ شو په کاغذونو په دغه کې چې ګنده په سوشل میډیا باندې ډیر چې ګنده دغه راځي خو ان ګراوند چې ګنده نو خلک کوی چې مونږ سونه قتل چې دی حکومت په دې یو لس میاشتو کې سو کړل لکه زه د خلکو خبره دا کوم چې هغه وایي چې دوی خو په دې کې زیات تر احتجاجونه وکړل نور پکې صدقه سب پروجیکټ داسې شروع نه شو چې دا غینه لکه اوس څنګه چې دا په ټلیفون خبرو چره چې قرض واغسته شو نو صوبه که قرض اخلي خو دغه قرض داسې ځای کې داسې پروجیکټ شروع شي چې دا غي خو د صوبې ته څه فائدہ خو راځي کنه شاب صاحب ډیر خپل سوال دی مونږ چې کوم 1 year book چاپ کړی دی جی پاغي باندې مونږ ټولو صحافیانو تم لګل دي مونږه اپوزیشن پارټیانو ورته تم لګل دي چې لکه سم وګوري او سپه کې راو باسي او په ګراوند چیک کوي چې پته ولګي چې دا ټیک ټیک غلط دي دا څه څوک نه کوي صحیح په بوک باندې تر هغه پورې سن راځي چې په ګراوند تاسو کړی نه او مونږ په ګراوند باندې ډیلیور کړی خو مسله دا ده چې مین سټریم میډیا هغه بالکل بلیک آوټ دی د پی ټی آی نه
د پی ټی آی چې کوم دی نه بیان راځي نه تشهیر راځي او الته بالکل نه راځي او الته چې کوم دی که نه ټیک ټاک پنجاب حکومت والا هغه کا الته غانو لګي چنچیا او ول د چې کوم دی وطناسي او هغه ټوله ورځ ګوري جی کار سکیږي بودی کی 1 ایئر بوک تی راوړي فګرز دی اوخی په دې باندې نه ټریکټر چې کوم دی چا ور کړو هغه بوزدار ور کړو الکتریک بسونه چا سٹارټ کړیو بوزدار ور کړیو اته داسې سيزونه و چې هغه بوزدار ګورنمنت کې د پی ټی آی په ګورنمنت کې اخشوي او ټیک ټاک وزیر اعلی پاغي باندې خپل اشتهارات کوي 60 پیجز اشتهارات زما چې څومره سیاسي شعور دی او په دا ما اوس په ویني چې د اخبار په شکل کې پاغه شانتي بیان کې د اشتهار چلی دی نو که حال خو دل راغله دی نو زه دا وایم چې کار ډیر شوی دی خو چونکه میډیا هغه شانتي پروجیکشن نه کیږي نو دا نمبر 1 نمبر 2 زموږ د پاره زموږ خپل سوشل میډیا چې کوم دی هغه ماشاءالله ډیره متحرک ته خو چونکه زموږ سره بل زیاته متحرک یو بل فرنٹ ته زموږ سره ظلم روان دی فستایت روان دی عمران خان سے په جیل کې دی او بشرا بی بی په جیل کې دا نور کارکنان اسیران دي نو دا غو د کم د حقيقي ازادي کم جدوجہد چې دی نو هغه طرف له زموږ نو بیا زموږ په دې طرف لا ډیر زیات د حکومتي په کارکردګي باندې ډیر زیات هغه شانتي نه خو حکومتي کارکردګي ز چیلنج کوم چې کوم ایر بوک ور کړی دی تاسو چې کوم دا خبر وکړه یو اگزامپل بدر کوم ځکه کومه په کارکردګي باندې لګیا شو نو د لپاره بزان یو پروګرام کول غواړي خو چې کوم تاسو د ریوینیو جنریشن خبره کوي نو ما تاسو ویلې دا حکومت په ان شاء الله تعالی کیس لړاوي د حکومت د خیبر پختونخوا د عوامو ان اف سی 350 بلین براوړي ان شاء الله تعالی دا به کیس لړاوي ان شاء الله تعالی د ټوبیکو سیس په ان شاء الله تعالی راوړي دا حکومت په ان شاء الله تعالی د مرکز نه دا حکومت په ان شاء الله تعالی چې کوم مونږه د هایډل د اوبو د بجلی منسوبې لګولې وي هغه د لپاره زمونږه د 40 کیلومتر مین ټرانسمیشن لاین الریډي ایم او یو شوی دا په کار روان دی 120 کیلومتر براوړو او 2028 29 کې به ان شاء الله تعالی مونږه په ټرانسمیشن لاین کې داخ کوو او انډستریز براوچته او د خلکو له ان شاء الله تعالی روزګار راوړو مختصر خبره راته وکي ټایم بيخي ختم دی د امن او امان په صورتحال باندې ست توجه شته ورې جی زمونږه خو 18 نه تر 22 پورې د عمران خان صاحب حکومت امن او امان هم ټیکو ملک ترقی هم کوله په دنیا کې په دنیا زمونږ حکومت ته په صوبه کې په موږ د بره چې کوم دی د فارم 47 حکومت ته چا سره چې اخلاقی جرأت نشته اخلاقی جواز نشته بالکل دا غو دی زمونږه چې کوم زمونږه خپل ذمہ داری ده د وفاق ذمہ داری ده په خور کې تاسو ته خواغه ګوري جی ووري شهاب صاحب زمونږه ډیر غټ بارډر لاین دی د افغانستان سره بارډر لاین خو په خپل ځای او هغه بارډر لاین د وجنه چې کم دي د ټول انسرجنسیز کیږي د کم پالیسیز چې دو جوړ کړی دي د نیبر کنټری سره د وفاقي حکومت چې کم دي نو لکه تاسو وګورئ چې د افغانستان سره نن انډیا کینی او موږ سره کیناستین شو دا غینه باوجود چې وزیر اعلی صاحب پای کې سټپ واخیستو او کوشش وکړو چې زبګه جرګه زموږ په تورخم بارډر باندې سره وندي دا غیده دا د چا پالیسیز دي د وفاقي حکومت پالیسیز دي موږ وته وی چې موږ جرګه کوو د بارډر پاغي طرف تم پښتانه دي د طرف تم پښتانه دي موږ را سره په جرګو باندې پویګو موږ جرګه کوو د خپل جرګې ستاسو کوم کامیاب شوي د کورم کې جتنا دوه جرګې موږ جرګه کوو موږ سره کینو خو چونکه وفاقي حکومت پای کې چې موږ ټي او ار جوړو هغه ټي او ار نه موږ باغي او هغه ورځم تاسو ته پته وزیر اعلی سے بیا یو ځلې مطالبه وکړه چې هغه ټي او ار د زر جوړ شي چې موږ التکین او دلته چې کوم دي د امن او امان دوباره بحال شي نو دا ایشوز دي او موږ په خپل موږ کوشش کوو ان شاء الله تعالی چې موږ پولیس کم دي موږ سترنثن کو موږ داغي په تعداد اضافه وکړو دا غي په اکوپمنټ چې کوم دي نو تاسو ته پته را پهلنې کابینټ کې پهلنې کابینه اجلاس کې مونږه 7 ارب روپے د پولیسو لپاره منظوري کړی وي او هغه جاری شوی هم دي زمونږه فوکس ته ان شاء الله تعالی باغی باندې امن او امان فوکس ته په مینا خان افریدي صاحب ډیر مننه تاسو را لې د خپل محکمې د کارکردګۍ پاغه سره ګټوري خبرې وکړلې او ورسره چې کم دینو زما دا یو خبره ده تاسو پوره حکومت ته چې دا ځای چې تاسو وی چیر دا ځای داسې دی دلته کې تاسو د لپاره دروازې هر وخت کولاو دي زمونږ پروګرامونه چې څومره کیږي پای کې تاسو راتلی شئ تاسو خبره کوئ چې موږ بار رابطې هم کړي دي د منسټرانو سره د ایم پی ای سره چې څومره دي دا ځای تاسو لپاره تاسو خپل خبره دا فورم تاسو لپاره موجود دی هر وخت کې خبره کولی شئ ډیره مننه ډیره مهرباني زمونږ د پروګرام با خبره پښتونخوا وخت سرته رسي خپل کوربه شهاب الدین د ورکه اجازه چرتم چې خاد او آباد اوسئ د الله په امان